عمران خان جیل کې جج صاحب نه سلور مطالبات کړي دي. جی تاسو له معلومه را جیل عمله بدله شوې ده. عمران خان سره جیل کې ټریټمنټ په بدله طریقه اوس کیږي. نو عمران خان اخر جج نه د سلور خبرو مطالبات کړي دي چې د سلور خبرو کې د مال ریلیکسیشن ملو شي. جج صاحب ولا څه جواب ورکړی دی مکمل تفصيلات د سره شریکوم. سلور کمې خبرې کپتان په جیل کې د جج نه غوښتلې دي. راځو چې په هغه باندې ډیټیل تفصیلا خبرې کوو. عمران خان جیل کې جج نه سلور مطالبات کړي دي چې زما دا سلور مطالبات ته ومنل شي. هاي کومبنۍ خبردار چې وای کله نه د جیل عمله بدله شوې ده نو ما خپل بچو سره خبرې نه دي کړي. لهدا زما خبرې دي زما بچو سره وکړل شي او اډر د باقاعده جاری کړل شي چې زه د خپل بچو سره هفته کې یو ځل یا سروه د پس خبرې کوم. نو بیا جج صاحب سپورډنټ نه تاسو کو چې ولی الکه ته د عمران خان خبرې ته ولی تر اوسه پورې بچو سره نه دي کړي چونکه جج عمله چې شوې ده هغه هم ډیر ټایم وشو سلور 15 ورځې زیات وشو چې د کپتان د جیل عمله بدله شوې ده. نو سپورډنټ ولوي چې ما سو زله کال ملاو کو خو هغه کال چا ریسیو کولو نه ما د عمران خان بچو له کال کړي خو ولته نه ریسیو شوی نه دي. نو کپتان په دې خبره ډیر زیات غوسه شو او جج سپورډنټ لوي سپورډنټ لا چې دروغ ولې وي ته ایجوکیټډ سړی خو په غټه عہده باندې ناشته او ته دومره داسې خبره کوي چې هغه د یقین قابل هم نه ده. لکه عمران خان مطلب دا چې تا کله د ما بچو له کال کړی تراشه ما سره کینه د ما د مخ کې د ما په مخ کې د ما بچو له کال ډایل کا ما لمبر خو چې دار بچو لمبر او دار ما کال ډایل کو سو کې نه ریسیو کوي. نو هغه ټایم ته کم دی جج صاحب له د جیل سپورډنټ دا باندې جوړه ک چې ما کال ډایل کړی دی خو هغه طرف نه چا ریسیو کړی نه دی. دویمه غټه مطالبه چې کما کپتان کړی هغه دار چې مال د جیل کې کتابونه راکړل شي. مخکې به کپتان له جیل له کتابونه تلل خو چې دا نوې عمله راغله د جیل کې په عمران خان باندې کتابونه هم بند کړي دي. نو د کتابونو غوښتنه هم کپتان په جیل کې کړې ده. بل څلورم چې کم دی ایکسرسایز د لپاره د وایماله ډمبل راکړل شي. کپتان مخکې هم د مسلز ایکسرسایز د لپاره ډمبل غوښتو تقریبا 14 کېجی 15 کېجی اپروکسیمیټلی یا 10 کېجی دا غي وزن وي د یو ډمبل. نو د هغه ډمبل غوښتنه عمران خان مخکې کړې و چې هغه جیل ته ور رسول شوی هم د پی ټی آی د طرفي لکه اوس دومره یو غټ لیډر د خلکو خوخ لیډر هغه په جیل کې څه مطالبه وکړي نو هغه له جیل له هغه شی ماغه ټایم راسي ته ټایم چې کپتان د ډمبل مطالبه وکړو ډمبل ماغه ټایم کپتان له جیل له رسیدل خو هغه سپورډنټ سره پراتري سپورډنټ روم کې به یا چې کم ځای کې د ملاقاتونو یو بیا له کمرې کې د شیل ته پراتی ا کپتان له نه دی ورکړل شي. نو کپتان ولوي چې مال د ډمبل راکړل شي او پولیس ته هم لکه څه ټایم چې ایکسرسایز کوم صرف 15 منټه له مال روزانه ډمبل راکړي 15 منټه به ایکسرسایز کوم او دغه پولیس ته مال ولاړي پولیس په سربراهۍ کې د پولیس په مخ کې به زه ایکسرسایز کوم. کپتان ولدا هم ویلي دي دا کوئی مال د مسل سه ایشو د دغه د ریلیکسیشن لپاره مال ډمبل پکار دي. نو د دې مطالبه هم کپتان په جل کړه. سلورم چې کم دا عمله بدلیدو نه پس چې کم نوې عمله راغلی ده نو هغه له چې ځکه د ملاقاتونو لیست ورکم چې دا کسان مال ملاقات تر اپری دی نو هغه کسان وای مال ملاقات ل نه را پرې دل کیږي. مطلب که زه ولوم چې ما سره الیمین ګنداپور ملاقات تر نه را پرې دی نو الیمین ګنداپور مال ملاقات ل نه را پرې دی لکه دا چې غواړم چې سره زه ملاو شم نو هغه کسان مال د جیل ته نه راپری دي. کپتان دا کله هم جج لکړی دا او جج په دې باندې سپورډنټ جیل چې کم دی خپل هدایت ورکړي دي. نو آیا دا مطالبه بر کپتان اومنل شي کنه دا براتون کې ویډیو کې بیا تاسو سره د شریک کوم چې آیا کپتان له د جیل هغه مطالبات ورکړل شي کنه دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.